خپل کور کې هم په جګړه ولې چې هغوی به د جمعیت مدې وي او ته به د عمران خان سر هغوی ټول زما سره پی ټی آی ته ولیدلي دي تا اړولي یس سر صرف کتونکو دې وخت کې چې زموږ سره کومې طالبات موجود دي یقینا په دې ملک کې ډېره زیاته ګراني ده او د خلکو چې کم اعتمادونه وو په دې حکومت باندې نو یقینا چې دغه حکومت په دغه اعتماد باندې پوره ونه رسېده خو بیا خو داسې خلک شته چې هغوی دې وخت کې د مدو ویلو توان لري خو نو دلته کې زموږ به د دې سټوډنټ سره هم خبرې کوو او سپورټسمین هم ده چې دا څه وایي د لیډرشپ باره کې زه به دا ووایم چې عمران خان بیسټ لیډر دی اور آی تھنک زه په شانتي لیډر لا اوسه پورې نه دی راغلی د دې نه مخکې چې څومره چا مطلب حکمراني کړې یا سیاست دپاره راغلي دي نو هغوی اونلی خپله مطلب دغه یې غوښتې دی فایده یې غوښتې ده اور عمران خان واحد داسې کس دی چې هغه د ټول پاکستان فایده غواړي and thank you for Imran Khan who support all the youth and دې وخت کې د ملک د ګراني ګورې تاسو عمران خان کې داسې څه کوالټۍ وینئ سر ګراني خو داسې نشته آی تھنک مطلب سخته پسې بیا اساني وي نو دا زمونږ فسټ مطلب زمونږ قدم دی نو په هغې کې پکار دی چې کوم زمونږ او د عمران خان مطلب دی حمایت وکړي نه کې چې هغوی خلاف شي که ته دا وایې چې یاره ملک به ترقي وکړي ګراني به ختمه شي د یونیورسټو دا پیسونه به کم شي دا هر څه به ختم شي سر دا یوازې په عمران خان باندې نه ده سیاستدان او حکمران صرف نشي کولی چې ټول یو ملک کنټرول کړي نو زه وایم چې ضروري ده چې مونږ پاکستان کوم قوم دي دوی هم پکې پارټیسیپیشن وکړي نه کې چې دوی مطلب ذخیره اندوزي کوي او دا فلانې هر څه یې راغوستي دي نو عمران خان مطلب زه نه وایم چې په دې کې هغه انوالو دی یا ګراني یا څه دا ټول زموږ خپل لاسه ده کله چې د عمران خان څوک بد وایي نو ستا اړی باندې څه تېرېږي سر زه نه وایم چې څوک چا پسې خبرې وکړي بټ عمران خان زه بالکل نه غواړم چې هغوی پسې څوک خبرې وکړي مطلب وہ هغه ډیر زیات نائس انسان دی لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں اس وجہ بولے کمپین کے آؤ جی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ماضی کې یس سر کړی مې ولا فرسټ مونږ چې چا کمپین کو نو هغه جے یو آی و بټ اوس عمران خان چې راغلی دی نو زه نه یم چې دوی په مقابله کې څوک وي مور پلار ته نه غوسه کېدل چې هغوی جمعیت سره وي او ته عمران خان له سر جمعیت خپل هر څه پرېغوستي دي کوم چې د هغوی ایمیشنز او کوم چې هغوی غوښتل هغه هر څه دوی شاته پرېغوستي دي او مونږ غواړو په چارسده باندې هغوی دې پرله ګټلې هم ده نو مونږ به د هغوی ریزلټ ته مونږ ګورو بیا به دوی د عمران خان ریزلټ ته مونږ ګوري خپل کور کې هم په جګړه ولې چې هغوی به د جمعیت مدې وي او ته به د عمران خان سر هغوی ټول زما سره پی ټی آی ته ولیدلي دي تا اړولي یس سر صرف زما مطلب نانا اور اس کے سارے جو گھر والے ہیں وہ ابھی تک اس کا مطلب هغوی پته نه لګي چې د کوم پارټۍ نه دي خو هغوی زما په مخ کې چې مطلب کینو مونږ نو هغوی بیا د ټولو سایډ اخلي ایکسپټ د عمران خان نه کتونکو ذهن سازي ده دې ذهن جوړ شوی دی او دا کور کې چې کوم دی هغه ټول یې دومره مجبوره کړل او دومره تنګ کړله چې هغه به دې سره په لار روان شو دې پارټۍ ته راوختل نو داسې موږ عمران خان صاحب ته وایو چې داسې پیندې شته دي چې هغوی اوس هم په تاسو جنګ کوي او ستاسو دغه کار ستایي او دعاګو دي درله زه به مخکې زموږ سره اوسئ کتونکو په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یو چېرته چې دغه لوبې روانې دي په دغه کې د نجي سکولونو طالباتو هم برخه اخیستې ده موږ سره دلته کې د نجي سکول طالبات موجود دي خپله پیژنګلو راسره وکړئ کومو لوبو کې هم برخه واخیسته السلام علیکم زه د پیس کالج سټوډنټ یم دلته لوکل گیمز کیږي او هغه گیمز کې مونږ هم
حصہ پارټیسپیشن کړی دی ټاګ آف وار کې، ریس کې، تھروبال کې، نیټ بال کې او دې ټولو کې. دا ته چې لوبه نم څه خوند مزه واغست؟ او جی نن هم ټاګ آف وار مې چې مونږ وګټه، پرون هم زموږ مقابله شوې وه، نن هم شوې وه، نن مونږ فاینل هم وګټه ټاګ آف وار. کور کلي علاقه کې بیا په دې پښتنه سیمه کې داسې زنانو لوبو ته په کوم نظر کتل کېږي؟ مونږ ته خو اجازه هم شته د گیمز کنه. مونږ د خپل ټیچرز او خپل پیس کالج والا مونږ ته وایي چې تاسو دې کې پارټیسپیشن وکړئ، او مونږ نن دلته راغلي یو، خو چې لکه دې ته توجه ورکړي شي نو مونږ بوایز نه مخکې کیدی شو، مونږ بوایز شاته پرېښودی شو، خو چې چاته اجازت وي د کور اړخ نه. Assalamu alaikum. I'm Huma Huren of Charsadda Peace College, and I'm a player of netball and throwball. And our event is मैं पीस स्कूल एंड कॉलेज चारसद्दा की एक प्लेयर हूँ, और मैं यहाँ पर नेटबॉल और थ्रोबॉल गेम्स के लिए